دومره به دته ډېر فاتح ویلی کېدو. وخت بدل شو، معاشي جنګونه شروع شو چې د چا سره به څومره مال او دولت او سرمایه وه دی به فاتح تصور کېدو. بیا یو زمانه بدل شوله، حکومتونه چې به د چا په لاس کې وو دا به فاتح تصور کېدو. بیا یو وخت بدل شو، ساينس او ټکنالوژي چې به د چا په لاس کې وه دا به فاتح تصور کېدو. د دغې څلورو مرحلو نه وروستو پنځمه مرحله دا ورسېدله چې څومره مؤثر د سوشل میډیا هتیار د چا په لاس کې دی او د خلکو ذهنونه فتح کړل، فکرونه فتح کړل، سوچونه او زړونه ورله قبضه کړل، دومره به دا سړی دی به یو فاتح ګڼلی کېږي او دومره به د یو مستحکم قبضه تصور کېږي. دې ته 5th جنریشن وارفیر ویل کېږي. دا 5م جنریشن دی چې د فتح او د قبضې دپاره به طور هتیار استعمالیږي. نن د استعماري قوتونو په لاس کې اصل چابیانې د سوشل میډیا دي. څومره ایپس دي تاسو وګورئ. بعض ایپس داسې دي لفظ جهاد چې ولیکي اکاؤنٹ به دې بلاک، لفظ ختم نبوت ولیکي اکاؤنٹ به دې بلاک، آئی ډي به درله ختم کړي. ما په خپله باندې په دا 7 اکتوبر باندې چې کله د حماس مجاهدینو په اسرائیلو باندې حمله وکړه او بیا په 14 اکتوبر باندې 9 ورځې بعد زمونږ مفتی محمود کانفرنس نه مونږ نوم بدل کو، نو صرف د فلسطین په لفظ لیکلو سره زما پیج چې بلو ټیک پیج وو دا د یو کال دپاره ډیسیبل کو. دومره د هغه خلکو په لاس کې دا د مؤثر هتیار په طور باندې استعمالي. فضولیات، لوفري، د هغې د تهذیب سره سمون خورونکې لغړ ویډیوګانې دا په منټونو او په سیکنډونو کې وایرل کېږي. سنجیده خبره، د فکر او د سوچ او د نظر خبره، دا به ته به بوسټ کې او پیسې به پسې ورکې هغه به نه وایرل کېږي. دا یو فکری جنگ دی. تاسو په دې فکری جنگ کې د سوشل میډیا د مورچې د سپاهي په حیثیت باندې په اسلامي لښکر کې ستاسو نن برتي وشوه او تاسو حلف واخیسته. لہذا د نن نه وروستو ستاسو آئی ډي ستاسو امانت نه دی، دا د جمعیت علما امانت دی. ستاسو صلاحیتونه ستاسو د ذات د تشهیر د پاره نه بلکې پکار د چې د جمعیت علما اسلام د بیانیې د تشهیر د پاره استعمال شي. څنګه چې مفکر صاحب خبره وکړه، کاش چې د مولانا فضل الرحمن صاحب غوندې مدبر انسان چرته قدر و قیمت والا او خلقو ته میلاو وي. لرې نه پرونه پریس کانفرنس چې مولانا صاحب کم د ملي یکجهتي کونسل د سوري د لاندې کړی دی، 6 عنوانات په هغې کې چې واړه واړه شارټ کلیپس د هغې د سپیچ نه راکټ کړلی شي او دا د پبلک ته ورسولی شي، دا د جمعیت علما اسلام بیانیه ده. موږ د ډیجیټل میډیا ملګري یو. په پرونی ورځ کې به ما د خپل ذات لپاره څومره پوسټ کړی او ما به د خپل قائد د پالیسۍ سټیټمنټ او بیانیه څومره خلکو ته رسولی. موږ په خپل ذات باندې خفه کېږو که څوک تنقید را باندې وکړي، خو که زما د جماعت کردار کوشي چا وکړله او زما نظریه او سوچ او فکر چا چیلنج کو، بالکل مو ورته په تندي کې تریوالی نه راځي. حالانکه د صحیح مسلم شریف روایت ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ذات په بدل کې د چا نه انتقام نه اخیسته، نه به پې خفه کېدو نه به پې غوسه کېدو، خو چې په کوم ځای کې به د الله د دین په سر باندې د ننګ خبره راغله نو د ټولو نه په صف اول کې به په خپله باندې ولاړ. چې کله د جهاد په موقع باندې
کافرانو آوازونه شروع کړل وی اے نبی علیہ السلام در پکې شته دی، ابو بکر شته دی، عمر شته دی، علی او عثمان او فلان او فلان او فلان رضی الله عنهم اجمعین در پکې شته دی. چې کله خبره د شخصیات و نبی علیہ السلام فرمایل خاموش، جواب به نه ورکوي. خو چې کله د هغه ځای نه د نظریې خلاف آواز اوچت شو چې لنا عزا ولا عزا لکم، زمونږ رب او زمونږ معبود دا عزا دی او ستاسو سره خو عزا نشته، د نبی علیه السلام صحابو ته فرمایل اوس د نظریې د سوال مقام راغی، اوس ورله جواب ورکئ. دې ځای نه آواز اوچت شو لنا مولا ولا مولا لکم، مونږ سره الله دی ستاسو سره الله نشته. هغې وی هبل زنده باد. دلته د دې ځای نه نبی علیه السلام صحابو ته فرمایل اوس جواب ورکئ. اوس د نظریه او د سوچ او د فکر خبره راغله. دې ځای نه جواب ملاو شو الله اعلی واجل. نه، الله ډیر لوی دی. دا د سوچ او د فکر مقام دی، د دین د یو خدمتګار او د دین د یو سپاهی په حیثیت باندې. زما ذات کو چا په سوشل میډیا او چړلو، په کمنټس کې او چړلو، په پوسټ کې او چړلو، زه چې په هغې باندې ننګ کوم، د هغې په ځای باندې ماله په کار دا ده چې زه په هغې باندې د عفو او د درګذر نه کار واخلم. او چې په کوم ځای کې زما د سوچ او زما د نظریې خبره راغله، په کار دا ده چې زه په هغه ځای کې د خپل سوچ او د خپل نظریې په دلیل سره دفاع وکړم، په کنځلو سره نه. زمونږ د ذات متعلق کو څوک خبره وکړي، زه دا وایم د سوشل میډیا د ملګرو دپاره دا آیت کریمه مشعل راه دی. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. تاسو ټول دعات الى الله یې، د الله د دین دعوت ورکوونکي خلق یې. کوم دعوت چې په منبر باندې خطیب ورکوي هغه ته مخامخ لسشل کسان اوري، او کوم دعوت چې ته د خپل سوشل میډیا د آیډۍ نه ورکې، یا د پیج نه ورکې، یا د ټویټر اکاونټ نه ورکې، یا د یوټیوب اکاونټ نه ورکې، یا د ټیک ټاک اکاونټ نه ورکې، د هغې ویوز د هغې اوریدونکي دا لس یا شل یا زر یا لاک نه دي، هغه انلیمیټډ دي، لا محدود دي. څومره پورې چې ویډیو وچلېدله دومره به د هغې سامعین وي. اوس ستا دا دعوت مؤثر شو که نه؟ د منبر دا دعوت مؤثر شو. ستا دعوت ډېر مؤثر چې هغه شلو کسانو ته خبره رسوي، ته زرو کسانو ته رسولی شي. دا 40 کسان تقریبا نن دلته زمونږ په دې محفل کې د ډیجیټل میډیا سره تعلق لرونکي موجود دي. په دې کې د هر یو ملګري سره به کم از کم 1,000 فرینډز وي، کم از کم دومره خو به وي. دا 40,000 فرینډز شو. په دې تحصیل کې به ټوټل آبادي څومره وي؟ 40,000 کسانو ته به یک وخت د جماعت پالیسي او بیانیه دا رسول دا ستاسو ډیوټي ده. د نن نه وروستو چې تا د خپل جیب کومې پیسې راغستې دي او په هغې باندې تا د سوشل میډیا دپاره پیکیج کړی دی، هغه پیکیج هغه یو سنګل MB د خپل پکچر د شیر کولو په ځای باندې د جماعت د پالیسۍ یو سټیټمنټ شیر کوه. ته د جماعت داعی د نن نه وروستو د ذات د تشهیر په ځای باندې د خپل فکر تشهیر کوه، هغې طرف ته توجه ورکوه. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. نور خلق د سوشل میډیا استعمال کوي، ته به هم د هغې پیښې کې فیک خبرې هغوی جوړوي، فیک خبرې به ته جوړوې، فیک ویډیوز به هغه شیر کوي، فیک ویډیوز به ته شیر کوې. نو بیا ته څنګه د علماو د جماعت رباني د هغې حصه شوې؟ زه کو د انصار الاسلام نه شجاعت غواړم، زه کو د جمعیت علما د سیکټري مالیات نه دیانت غواړم، زه کو د جمعیت علما د امیر او د جنرال سیکټري نه سیاسي بصیرت غواړم. نو زه د جمعیت علما د ډیجیټل میډیا د یو ورکر نه صداقت غواړم، رښتینولي غواړم. د خبرې به په رښتیاو باندې منحصرې وي. د دروغو پروپیګنډې دا ټیک ته چې څه وخت دپاره به ماحول ککړ کي، نتایج به یې ټیک نه وي. رښتیا الصدق ینجي، بالآخر به دا فتح مومي او دا به کامیابي مومي. ته به د نورو خلقو پیښې نه کې، ته د نورو خلقو په شانتې نه یې.
ستا او د نور سوشل میډیا د خلکو ترمنځ ډېر لوی فرق پکار دی. ستا لب او لهجه د اخلاقو په دایره کې ستا پوسټ او ستا سټیټمنټ اتنټیک پکار دی. دا نه چې سنی سنایي خبره او بس در د دې ځای نه ورشیر کوم ور پرېښودل، نه، بالکل داسې. لا تستوي الحسنة ولا السیئه. ته د حسنه علم برداري، هغه د سیئه علم بردار دی. دا به دواړه څنګه یو شان چلیږي؟ ستا په ذات باندې چا حمله وکړله، ادفع بالتي هي احسن، ښه جواب ورله ورکړه. زما یو پوسټ باندې د یو سیاسي جماعت یو مشر کمنټس وکړل، وی ته جاهل یې. دغه د شان سره به دغه خبره وه، او تاسو هغه کمنټس به زیات کتلي، هغه زیات وایرل شوي. ما ورته ولیکل ټیک ته عالم پوره علم لرونکی الله دی، زه یو کمزوری انسان یم. البته دا کوم څیز چې تا چېړلی دی د سود په معامله کې، په دې درته اوس هم په خپل موقف باندې ولاړ یم. راځه د دې قوم د مخې د وړاندې به خبره کوم. نو خلقو به د هغه جواب هم کتلی، زما جواب به هم کتلی. د دې وجې نه د بدو جواب په خو باندې ورکول. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. دا کوم سړی چې ستانه سخت نفرت و، ستا په مثبت جواب سره او د عفو او د درگذر پر رویه سره قرآن وی دا سړی به پتا دومره شیدا شي كانه ولي حميم، لکه چې ستا ګرمجوش دوست سره. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. دا وصف چې په ذاتی تنقید باندې یو سړی د عفو او د درگذر نه کار اخلي، الله فرمایي دا صابرینو ته دا نعمت ورکولی کیږي او د لویو برخې خاوندانو ته ورکولی کیږي. فإما ينزعنك من الشیطان نزع فاستعذ بالله. او که فرض که خامخا په زړه کې دې څه خبرې ترې راځي، نو اعوذ بالله زیات وایه. لہذا د جمعیت علما د ډیجیټل میډیا ملګری دا به ډېر محتاط طریقې سره خپل کار مخ په وړاندې بوځي. تاسو دلته حلفیه بیان واخیستلو، د دې نه وروستو تاسو کوشش کوئ هر یو ملګری چې په چا کې څومره صلاحیت وي، د خپل صلاحیت او د بساط مطابق د خپل جماعت بیانیه د قوم ته رسول، قوم کنوینس کول. په دې وخت کې د ټولو نه مؤثر ترین هتیار د سوشل میډیا ده. 99.99% سورس اف انفارمیشن په نن وخت کې د ځوانانو دا سوشل میډیا ده. د عقیده د موبایل نه زده کوي، د عبادات د موبایل نه زده کوي، د معاشرت د هغې نه زده کوي، د معیشت د هغې نه زده کوي، د سیاست د هغې نه زده کوي. نو چې دا ستا په لاس کې وه، نو د خلقو 99.99% سورس اف انفارمیشن دا به ستاسو په لاس کې. او په یو فیسبوک باندې اکتفا مه کوئ. ټویټر په سنجیده دنیا کې د سوشل میډیا چې څومره سټیټمنټس دي، په هغې کې ټویټر چې کوم دی، نو دا سنجیده سیز کاونټ کیږي او دا شمارلی کیږي. په ټویټر باندې ځان له خپل اکاونټونه جوړ کړئ. ستاسو د چا په ټویټر باندې اکاونټ دی، لږ لاس اوچت کړئ. د باقي ملګرو نشته. پکار دا ده خپل سینیئرز ته ووایي، یا چې څوک پې پوهېږي چې موږ له په ټویټر باندې اکاونټ جوړ کړه. ټرینډز په هغې کې راځي روزانه. زموږ د جماعت ته طرف نه پکې هم ټرینډز دا پکې لانچ کیږي. لکه بیګا ټرینډ چلیدلو چې پرون مولانا فضل الرحمن صاحب هغه د فلسطین په حواله باندې د ټولو مذهبي جماعتونو سره مشوره او میټینګ کړی دی. هیلف فلسطین په نوم باندې بیګا ټرینډ چلیدلو، په هغې کې به خلکو برخه اخیستي. دا ټرینډ په ټوله دنیا کې چې کله دا ټاپ پوزیشن ته ور ورسېږي، ټوله دنیا کې دا کاونټ کیږي. د دې ډېرو خلکو دا اوازونه چې په یو هیشټیګ سره ملاو شي، بهر دنیا ته آواز ورسېږي. او د دې خبرې په شا باندې د دومره لوی دنیا رایه پرته ده، اوپینین پروت دی. یوټیوب په بعضې ملکونو کې ډېر زیات استعمالیږي. تاسو په هغې باندې پوهېږئ، خپل سوچ، خپل فکر، خپل نظریه د هغې دپاره د هغې استعمال کوئ. ټیک ټاک په ملیشیا کې د ټیک ټاک د ټولو نه زیات استعمال دی، په پاکستان کې کم دی. او ټیک ټاک د دې دپاره دلته ځوانان استعمالوي، دلته ډانس کوه، دلته ګډېږه، ولته شارټ کلیپ ویډیو کوه، دغلته پکې موټر سایکل په یو پایه باندې کوه. نه، په دې کې ته د 30 سیکنډ نه کم شارټ کلیپس ویډیوز چې په هغې کې معناخیز جملې وي د خلقو د ذهن سازۍ لپاره، ته په دې کې دا هم شیر کولی شي او چاته یې اورولی شي. دا هم د دعوت یو ذریعه ده. لہذا سوشل میډیا به صرف د فیسبوک تر حده پورې محدوده کوئ نه،
چې دا څومره سوشل میډیا ایپس دي یا نوې راتلونکي دي په هغې کې کوشش کوئ چې تاسو په هغې کې هغه خپل شرکت یقیني کوئ. الله رب العالمین دې دا زمونږ او ستاسو دا کاوشونه به راورکړي. یو ځل بیا زه ستاسو د ضلعې د ډیجیټل میډیا کوارډینیټر صاحب ته او د تحصیل سراج صاحب ته د هغې ته چې کوم دی نو شاباش او خراج تحسین پیش کوم چې په ټوله صوبه کې الحمدلله د ټولو نه مخکې د ویلیج کونسل تر حده پورې بونیر ضلع کې چې کوم دی نو 100% زمونږ کوارډینیټرز حضرات چې کوم دی نو دا مکمل کړلی شو او د هغې حلفیه حلف بردارۍ پروګرامات دا هم چې کوم دی نو شروع شو. اکو زه وایم اکو زمونږ د بونیر د طرف نه بابای سوشل میډیا لقب مونږ د سراج د ورکو دا به هم کم نه ځکه زمونږ په ټوله صوبه کې الحمدلله نن هغوی زمونږ تقلید کوي تر دې پورې چې د الجزیره ټي وي هغوی زمونږ د بونیر د ډیجیټل میډیا یو کلیپ چې کوم دی نو راغستی دی په لکونو نه په میلیونو خلقو باندې هغه کتلی دی او د پاسه پرې زمونږ هغه مونوګرام اوس هم شته دی که تاسو هغه چک کو دا زمونږ دپاره د اعزاز خبره ده. الله رب العالمین دې د هغه کاوشونه قبول کړي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.